نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمند مسلمانانو مونږ به ان شاء الله تعالی د رشتہ دار متعلق دا یو څو خبرې کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی کوم انسان چې رشتہ دار سره رشتہ داری پالي نبی علیہ السلام مبارک فرمای دي سره مینا محبت زیاتېږي. د الله رسول فرمای تاسو خپل نسبونه زده کې خپل رشتہ داران او پیژنې او هغوی سره صله رحمي وکړي شي وی فرمایل صله رحمي کولو سره محبت زیاتېږي او دوی سره نبی علیہ السلام مبارک فرمای محبت هم زیاتېږي او د مرګ وخت هم ورسره رستو کېږي. دا ترمذي شریف روایت دی. بل حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کم کس چې دا غواړي چې دا په رزق کې د پراهي وي دغه عمر دې زیات کړي شي نو هغه له پکار دی چې د خپل رشتہ دارانو سره صله رحمي وکړي. دا د مسلم شریف او د بخاري شریف روایت دی. او بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې دا غواړي چې دا هغه عمر دې زیات کړي شي او هغه په رزق کې د پراهي وي او هغه د په بد مرګ باندې نمري نو هغه لازم دی چې هغه د الله نه ویریږي او د خپلوانو سره د دا رشتہ داری وپالي. خپلوانو سره دا د رشتہ داری فرمای. بل حدیث مبارک کې راځي د الله رسول فرمای کم کس چې صدقه ورکړي او د خپلوانو سره یعنی حسن وکوي دا عمر الله تعالی زیاتوي او هغه په بده طریقه باندې د الله رسول فرمای نمري او الله جل جلاله به دغه انسان د آفتونو نه د مصیبتونو نه به الله جل جلاله دا انسان منی کې. او بل حدیث مبارک کې راغلی د بخاری شریف حدیث دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې رحم د الله دا یو حق دی. رحم د الله دا یو حق دی او دې رشتہ داري ته الله تعالی فرمایلی دی چې څوک تا سره رشتہ جوړ کړي هغه سره به زم خپل رشتہ دا ملاومه او څوک چې تا سره رشتہ ماته کړي نو الله رسول فرمای وی الله فرمای چې زبم د سره رشتہ ماته کما. نو رشتہ دار سره رشتہ داری پالول یا ساته د ډیر غټ اجر د الله رسول دا بیان کړی دی. نو رشتہ دار سره به رشتہ داری په معمولی خبرو باندې دا نه ختمه. زمونږ د معاشري خلک دي رشتہ دار سره رشتہ داری مکمل د سره اړوکینه او چې کوم نه د خود غرضه د وجنه نو رشتہ دار سره رشتہ داری پالل د الله رسول د دې متعلق دا ډیر زیات اجرونه د الله رسول بیان کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک له کس راغی د الله رسول مانه یو غټه ګناه شوی دا یا الله پاکا د الله به زماره یعنی دا الله جل جلاله به زما دا ګناه معاف کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کو تو فرمایل یعنی ستا مور جم دی دا وی دا الله رسول نه مور می وفات شوی دا. بیا رسول الله مبارک کو تو فرمایل ترور دی جم دی دا وی دا الله محبوبه او ترور می جم دی دا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کو تو فرمایل بیا تخپل ترور سره حسن سلوک کوا دې سره رشتہ پالا نو وګوره د رشتې دومره غټ مقام دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو ورځ په ګڼه کې ناسو بلا خلق راغون شو او په ګڼه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې کوم خلق هغه د رشتہ داري خاطر نه ساتي لحاظ یې نه ساتي د الله رسول او فرمایل هغه د موږ سره نه کینی. دغه دوران کې یو کس پاسېدو او لاړو ترور سره روانه وه نو ترور نه معذرت تو او هغه وته هغه ګناه وزه ما ته بخلی نو هغه ګناه دای وته معاف کړله. نو دغه انسان ناغه دغه صحابي راغی د رسول الله مبارک په دربار نبوت کې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره حاضر شو چې شریک شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل دغه دوران کې بلکې ټول ته وی چې کوم قوم کې یعنی داسې کسي چې هغه رشتہ دار سره رشتہ کټ کې الله په دغه ټول قوم باندې الله جل جلاله خپل رحمت نه راولي. ګوري رحمت ته الله په دغه قوم باندې دا باندې نو دا څومره عظیمه ګناه ده. عام طور موږ دا سره ګنام نه ګڼو. ګوري رشتہ دار سره رشتہ داری کټ کول دا یو لوی ظلم دی دا یو ګناه ده. پروردگار عالم موږ تمام مسلمانانو له دا توفیق راکړي چې موږ رشتہ دار سره رشتہ داری وپالو.